د درس دی برخه کې رسول الله مبارک د خپل امت بچیانو ته چې کوم نصیحت کوي هغه دا دی بغیر د سوجنا طلاق غوښتل د خپل خاوند نه. یاد وساتئ حدیث طرف ته تلو نه مخکې یو خبره ځان سره دا یاد وساتئ دا طلاق لفظ چې مونږ کوم وی الله رب العزت ته مخ په ځمکه باندې مبغوز لفظ د دینه بل نشته. یعنی دا طلاق یو داسې لفظ دی چې الله په دې ډېر زیات خفه کېږي. لہذا دا لفظ که په ګپ کې هر رنګ خپل خاوندان دې قایله کوي بچي په دې پوهه وي ځان په دې مسله پوه کوي هر قسمه لحاظ سره چې دا لفظ د چا د خولې نه ووتو خپلې بیبي ته هغه طلاق واقع شي خو خپلې وي یا چا زور زبردستی باندې خدا طلاق واقع کېږي. درې شیزونه ماته اوس ته مخکې یاد کړو رسول الله مبارک فرمای ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. درې شیزونه داسې دي که رښتیا وي او که په ګپ کې وي هغه درې واړه واقع کېږي. یو په هغې کې نکاح دی یو په هغې کې قسم دی او یو په هغې کې طلاق دی. دا درې واړه په دې خبرو کې داسې کېږي واقع کېږي. لہذا د خولې نه دغه لفظ اوښکل اډو پکار نه دي هر لحاظ سره هغه کوم الفاظ چې دې دپاره استعمالېږي موږ وایو درې کاڼې مثال یا ورته وایو یو دوه درې ته آزاد نو یاد وساتئ دغه طلاق لفظ سره ځان وساتئ د دې نه په دې الله ته ډېر تکلیف رسي الله په دې لفظ ډېر خفه کېږي. حدیث چې رسول الله مبارک کوم فرمایي حضرت صوبان رضی الله تعالی عنہ د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم ارشاد نقل کړي چې کومه ښځه د خپل خاوند نه بغیر د سوجې نه طلاق طلب کوي طلاق غواړي خاوند نه یعنې دا ښځه ورته خپله وي چې ماله طلاق کړه نو دغې ښځې باندې به د جنت خوشبو حرامه وي. امام مبارک پوری رحمهم الله تعالی علیه تحفۃ الاحوزی کې فرمایي چې دې حدیث مطلب دا چې هغه به د جنت نه منې کړی شي رکاو کړی شي دا ښځه د جنت نه. او دا حدیث دا د وعید بیانولو دپاره وعید کې مبالغې دپاره استعمال شو. د دې مقصد دا چې په یو وخت په دا د جنت ته خوشبو نه هم منې شي یعنی کله چې نیکان خلک جنت ته داخليږي او وخت په دا داخله نشي او دې ته به د جنت خوشبو دا به نصیب کېږي نه. خو ملا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي وای ممکنه دا ده چې په دې ښځې باندې د جنت خوشبو حرامه شي او داړو جنت ته داخله نشي. اگر چې کدا جنت ته داخله ها وی به جنت کې خود جنت خوشبو په دې حرام وي. یا دویم حدیث رسول الله مبارک بلا وجه خپل لور د پاره یا چا زنانه د پاره طلاق اغشتل داغه د خاوند نه خزت خپل نه بل څوک داغه د پاره طلاق غواړي داغه باره کې سو. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت کوي فرمایي حضور صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه منع فرمایله چې څوک د یو ښځې نکاح واده د هغه ترور دغه ترور یا که د مور بعضې خلک پکې وایي ماسی ورته وایي دا فرق پکې دی پښتو کې او بعضې بلې ته پوپو وایي یعنی د پلار خور او د مور خور مونږ پښتانه دواړو ته ترور وایو. د دې خاوند سره نکاح کول د دین پیغمبر علی السلام منع فرمایلی چې یو جنې وي د هغې د ترور خاوند دی ترور وفات شو بیا د هغه نکاح کول ای سره د دین پیغمبر علیه السلام منع فرمایلی. په لنډه رویره او خورزه یو ښځه وفات شوه د هغې د رویرې او د خورزې نکاح کول هغې نه لږ پیغمبر علیه السلام منع فرمایلی. او دویم دا چې بلا وجه بغیر د څه عذر نه څه مجبورۍ نه د خپل خور طلاق غوښتل د طلاق مطالبه کول د هغې د خاوند نه دپاره د دې چې د مال نه مونږ ماړه شو د دې مال راته ملاو شي
کم زمونږ د خور ته څه حصه ملاویږي په هغې ماړه شو لالچ کې راشي دې دواړو نه منع فرمایله ده. امام نووي رحمت الله تعالی علیه شارح د مسلم دی، مسلم شریف شارح دی په هغې کې فرمایي چې په دې کې پیغمبر علیه السلام اجنبیه ښځه رشتہ داره نه پردې ښځه د دې خبرې نه منع کړې ده چې هغه دې د خاوند نه د هغه د ښځې د طلاق مطالبه وکړي دې دپاره چې ته ما سره واده وکړي، یعنی ښځې له طلاق ورکړي او ما سره واده وکړي دې مطالبې نه. او دویمه ده چې دا کومه ښځه طلاقه شي نو دله چې د خاوند کم خوراک سکاک سهولت رهایش ورکولو یا ازدواجی تعلقات کم او نور نعمتونه د دې نه علاوه چې کم دي هغه څه شي مونږ ته ملاو شي. او د خور لفظ چې کوم راغی په دې حدیث کې دا عام دی، خوا نسبی وي یا مسلمان یا کافره هر یو چې خو د طلاق مطالبه د خور د پاره نشي کوله پیغمبر علیه السلام د دینه منع فرمایلی. الله دې مونږ ته په دې ننني درس باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دعا وکړئ په اخلاص سره درود ووایئ. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا رب لك الحمد ولك الشكر كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم منه وأهله. الہ العالمین کمی کوتاہی منت معاف کی دا درس پر خپل دربار عالی قبول او منظور کی. الہ العالمین دے ثواب خاص تر رسول اللہ مبارک رخت اورسے پستاغین آدم بابا نوال تر دے ساعت پوری سمر مسلمانان مفاد شوی دی سر زمون د والد محترم الہ العالمین ټول تفردن فردن د دې ثواب اورسو. بیماران اهل اسلام الہ العالمین سمر دی سر زمون د اساتذه کرام بالخصوص زمون استاد محترم مولانا اسحاق سے الہ العالمین غیت شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب کا. نور سمر بیماران دی کورونو کی دی الہ العالمین سر زمون د والدین دغه سنور مونږ ته ډیرو خلکو ویلي دي شاګردانو یا الله ټول خلک شاګردانو په ذریعه سره مین د سوال جوابونه را لېږي. لا العالمین ټول ته شفای کامله عاجله مستمره دائمه نصیب کړه. الہ العالمین چا څه رکاوټونه دي مشکلات دي خپل غیبي درنې پوره کا. الہ العالمین بے روزګارو ته حلال رزق ورکا، حرام و مشتبهات و منهیات و نمونگا اوساتا وافر رزق را تراکا. چا روزگارونه ولاړ دی الله مخی روانی کا الہ العالمین اغا مشکلات ورته ختم کا. الہ العالمین د کوم خلکو اولاد نشته سره زمونږ نیک عمله صالحه حیاداره پاک دامنه په اخلاق په صورت په سیرت باندې رو اولاد ورته نصیب کا. الہ العالمین د چا اولاد شته نه فرمانه دی نیک عمله کا. یا الله د مور پلار د سترګو یخواله وګرځو، د مور پلار تابعدار وګرځو الہ العالمین. یا الله چا کورونه آباد دي ته پکې برکت واچو. یا الله د محبت د اتفاق والے وګرځو، عداوتونه ختم کا، دشمنی ختم کا زمونږ د کورونو نه. یا الله خپل کور کې دی بار د مسلمانان خپلو کې متفق کا متحد کا. الہ العالمین چا کورونه نه دی آباد یا الله که ځوانان دی او که پیغلی دی یا الله پیغلو ته حیادار نیک عمله خاوندان نصیب کا. او الہ العالمین الکانو ته نیک عمله صالح بیبیان نصیب کا. الہ العالمین زمونږ دا کلی آباد کا په هر لحاظ سره. الہ العالمین دا کلی آباد کا. د دې کلی کوم ضروریات دی الہ العالمین هغه د اوبو په شکل کې دي، د ګیس په شکل کې دي. یا الله مونږ ته ګرانه ده، یا الله په عقل ګرانه ده خو تا ته نه ده ګرانه. خپل غیبي در نه دی ته اسباب مهیا کا. یا الله چې مونږ خبر هم نه یو دا خلک خبر هم نه، یا الله اسم دی تیار تلک خوشحالي کی تکلیف والا نه دی منډي والا نه دی. الہ العالمین د ځان اسم نستړی کوي خولي والا خلک خو نه دی. خو یا الله چې خبرېږي او بس مخې سره ورته تیار پیپونه خوارې شوي. یا الله چې خبرېږي غټې مشندرې ورته ودرېدلي بورونه ورته کور په کور وکړه الہ العالمین. یا الله کورونه آباد که کورونو سره ورته توفیق ورکړه چې جومات آباد کړي، د جومات خیال وساتي. الہ العالمین بچی نیک عمله کا.
یا الله زمونږ ټول ضروریات پوره کا یا الله ستا محبوب کوم خیرونه غوښتي کې زمونږ برخه وکا کوم شرونو نه امان غوښتي دي یا الله غینه په حفظ او امان کې وساته الہ العالمین مدینه منورې زیارتونه را تبار بار نصیب کړي یا الله پیسې را سره نشته خو تا نه متم او یقین شته یا الله تراته د غیب نه اسباب مهیا کا یا الله څوک مهربان کا الہ العالمین چې موږ مدینه منوره ووینو یا الله ډیر ارمان مو دی یا الله ستا دا کور لیدل ستا د محبوب روزه لیدل یا الله تا کافر ته خولیدل نو موږ ته هم وښایه یا الله ته راته اسباب پیدا کا یا الله تا ته ګرانه نه ده یا الله موږ ټول ملګري په جمع باندې بوزلوي واړه الہ العالمین سره د اهل و عیال یا الله ته راته اسباب پیدا کا یا الله موږ سره خپل کرم والا معامله وکړه خپل فضل والا زموږ عملونو ته موږ ګوره الہ العالمین یا الله زموږ عملونو ته موږ ګوره خپل د کرم معامله را سره وکړه یا الله تراغه ساعت مرګ مراوله چې تر کومه تنه رضا اول را خپل رضا نصیب کا پس تاغین را مرګ راوله او اخیر وخت دا مبارک کلمه مو په جبه جاری کا لا اله الا الله محمد رسول الله اللهم حسر مرادنا ويسر امورنا بجاه حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.